بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 172 نمبر درس دی او د عوامل لفظي دریم قسم اسماء عامله او باز شروع دی. په دې اسماء عامله کې نن زموږ اتم نمبر اسم مصدر دی او نهم نمبر اسم مضاف دی. نو اسم مصدر څه ته وایي او اسم مضاف څه ته وایي؟ نو اول ان شاء الله موږ اسم مصدر پیژنو. اسم مصدر داسې اسم ته وایي، اسم مصدر داسې اسم ته وایي چې د خپل فعل اصل وي، یعنی اصلي څیز چې دی هغه اسم مصدر وي. دا فعل چې دی بیا د دې اسم مصدر نه مشتق کیږي، د دې اسم مصدر نه بیا فعل جوړیږي. نو دغه مصدر ته ځکه اصل وایي. اصل څیز چې دی اصل هغه اسم مصدر وي. د دې اسم مصدر نه بیا ګوره د اسم درې قسمونه وي، یو ته اسم جامد وایي، یو ته اسم مصدر وایي، ټیک شو جی، او یو ته اسم مشتق وایي. نو دا درې وي جی، خو دا اسم مصدر نه دی، دا داسې اسم ته وایي که نه جی چې دا خو په خپله چا نه جوړېږي، خو د ده نه نور اسمونه جوړېږي، نور فعلونه ترې جوړېږي، د ده نه نور څیزونه جوړېږي. نو دا فعل هم د ده نه مشتق شوی دی، د ده نه جوړ شوی دی. نو ځکه وایي چې دا مصدر اصل دی او دا فعل چې دی بیا د دې مصدر نه جوړ شوی دی. نو ځکه وایي اسم مصدر داسې اسم ته وایي چې د خپل فعل اصل وي، د خپل فعل اصل څیز چې دی که نه چې فعل ته جوړ شوی دی نو هغه د مصدر نه جوړ شوی. نو ځکه دا مصدر چې دی دا د دې فعل اصل دی. اصل چې دی که نه هغه مصدر دی او دا فعل ته جوړ شوی دی او فعل د دې مصدر نه جوړیږي، فعل د دې مصدر نه جوړیږي او دا مصدر د خپل فعل په شان عمل کوي. دا څنګه چې فعل فاعل له رفع ورکوي، ټیک شوه، که دا فعل لازم وي که نه نو صرف فاعل له رفع ورکوي. دقه شان اسم مصدر هم خپل فاعل له رفع ورکوي. که دا فعل متعدي وي نو خپل فاعل له رفع او مفعول له نصب ورکوي. دقه شان دا اسم مصدر هم که د فعل متعدي اسم مصدر وي که نه نو دا هم فاعل له رفع او مفعول له نصب ورکوي. نو دقه درته وایي او دا مصدر د خپل فاعل په شان عمل کوي. که چرته دا مصدر د فعل لازم وي، دا مصدر که د فعل لازم وي نو بیا خپل فاعل له رفع او شپږ اسمونو له نصب ورکوي. فاعل له رفع ورکوي او شپږ اسمونو له نصب ورکوي. شپږ اسمونه کوم یو دي؟ مفعول له، مفعول معه، مفعول فی، مفعول مطلق. څلور دا شو، یو حال شو، پنځه شو او یو تمیز شو، شپږ شو. نو دې شپږ څیزونو له نصب ورکوي، ټیک شوه. او که چرته دا مصدر د فعل متعدي وي، که دا مصدر د فعل متعدي وي نو بیا خپل فاعل له رفع ورکوي او اوو اسمونو له نصب ورکوي، اوو څیزونو له اوو اسمونو له نصب ورکوي. نو فاعل له خو رفع ورکوي. اوو څیزونه کم یو دي؟ د فعل لازم نه کوي که نه نو شپږ څیزونو له نصب ورکوي. شپږ څیزونو کې مفعول به نشته، مفعول به نشته، او په فعل متعدي کې مفعول به هم دی او شپږ څیزونه چې کوم لازم والو هغه دلته کوم دي. مفعول به که دا مصدر د فعل متعدي وي نو مفعول به لم نصب ورکوي، بیا ورپسې مفعول له له ورکوي نصب ورکوي، مفعول مطلق له نصب ورکوي، مفعول فی له نصب ورکوي، مفعول معه له نصب ورکوي، حال له نصب ورکوي او تمیز له نصب ورکوي. نو دا اوه څیزونه له نصب ورکوي او صرف فاعل له رفع ورکوي، ټیک شوه. خو دا مصدر چې دی دا مصدر دا اکثر د خپل فاعل دپاره مضاف کیږي. دا مصدر مضاف شي او هغه فاعل چې هغه ورله مضاف الیه شي. په لفظونو کې مجرور وي خو محلا مرفوع وي، او فاعل په لفظونو کې مجرور وي خو محلا مرفوع وي، ټیک شوه. مرفوع ځکه وي چې فاعل مرفوع وي که نه، خو دا په لفظونو کې مجرور وي او نور د فاعل په ځای باندې وي، هغه د دې مصدر لپاره فاعل وي. لکه اعجبني قیام زید، اعجب فعل دی، دا نون پکې وقایه دی، دا یا ضمیر منصوب متصل محلا مفعول به دی. قیام اسم مصدر دی، قیام اسم مصدر مضاف، قیام اسم مصدر مضاف. او زید لفظا مجرور مضاف الیه او محلا مرفوع فاعل، محلا مرفوع فاعل، لفظا مجرور مضاف الیه او محلا فاعل. نو قیام اسم مصدر دا د زید محلا لفظا مجرور مضاف الیه او محلا فاعل سره دا جمله فعل، یعنی دا فعل د خپل دا اسم مصدر د خپل فاعل سره دا د اعجب فعل لپاره فاعل شو. اسم مصدر د خپل فاعل د سره، یعنی دا مضاف او مضاف الیه چې دا د اعجب فعل لپاره فاعل شو. اسم مصدر دا مضاف دی او دا زید دا
لفظا مجرور مضاف او محلا مرفوع مضاف الیه دا محلا مرفوع فاعل نو دا مصدر د خپل مضاف الیه سره مصدر مضاف د خپل مضاف الیه سره دا د دې اعجب فعل لپاره فاعل شو. اعجب فعل د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه خبریه شوه. د زید ودرېدو زه په تعجب کې واچولم. د زید ودرېدو زه په تعجب کې واچولم. نو اعجبني قیام زید، زه د زید ودرېدو په تعجب کې واچولم. د زید ودرېدو زه په تعجب کې واچولم. ټیک شوه. نو دا مثال د فعل لازم دی. اوس وای په دې مثال کې دا قیام مصدر دی او زیدون یې په اصل کې فاعل دی خو د مضاف الیه کېدو د وجې نه مجرور دی. او که چېرته د فعل متعدي مصدر وي، که چېرته دا مصدر د فعل متعدي وي نو بیا فاعل له رفع ورکوي او مفعول له نصب ورکوي. فاعل له رفع ورکوي، مفعول له نصب ورکوي. لکه اعجبني ضرب زید عمرا. اعجب فعل دی، دا نون وقایه یا ضمیر منصوب متصل محلا مفعول به. ضرب دا مصدر مضاف. زید لفظا مجرور مضاف الیه او محلا مرفوع فاعل. نو دا ضرب مصدر مضاف د خپل زیدن مضاف الیه سره، زیدن فاعل مضاف الیه سره دا فاعل شو د اعجب فعل لپاره. اعجب فعل د خپل او دا عمرا مفعول به شو. مفعول به دا د دغه لپاره شو، د مصدر لپاره شو. نو مصدر نه دا د اعجب لپاره شو. اعجب فعل د خپل فاعل دا ضرب زیدن ورله فاعل شو او دا مفعول به اول او مفعول به ثانی دې سره دا جمله فعلیه خبریه شوه. د زید د عمر وخلو یعنی زید چې د عمر یوالو نو د زید د عمر وخلو زه په تعجب کې واچولم. په دې مثال کې عمرن د ضربون مصدر دی. ٹھیک شو. عمرن د ضربون مصدر د پاره مفعول به دی. حاجی دا عمر چې دی دا د ضربون مصدر د پاره مفعول به دی. د مصدر د عمل د پاره د مصدر چې عمل کوي نو هغه لپاره شرط دا دی چې دا مصدر به مفعول مطلق نه وي. ٹھیک شو. چې نور هر یو مفعول جوړیږي خو دا مصدر به مفعول مطلق نه جوړیږي. ٹھیک شو. نهم نمبر د اسم مضاف مثال. ګورئ جی د اسم مضاف عمل داره چې دا اسم مضاف په مضاف الیه له زیر یعنی جر ورکوي. اسم مضاف هغه اسم ته وایي چې هغه مضاف کیږي. ٹھیک شو. لکه غلام و زیدن، دا غلام و اسم مضاف ته اسم مضاف زکوي چې دا اسم وي. دا مضاف په همیشه اسم وي، ګره دا فعل وغیرہ نه جوړیږي. غلام مضاف او زیدن مضاف الیه. نو مضاف الیه دا د جملې یو جز جوړیږي. نو دته خو د مصدر غلام د مضاف د لپاره شرطونه دي، څلور شرطونه دي چې په مضاف باندې به الف لام ناراضي. ٹھیک شو. دا ال به ناراضي. په مضاف باندې به تنوین ناراضي. ٹھیک شو. دا دوه خبرې شوې. په مضاف باندې به د تثنیې نون ناراضي، په مضاف باندې به د جمع نون ناراضي. لکه تثنیې نون څنګه دا غلام و زیدن دی، د غلام زید. اوس که زه وایم چې د غلام د زید دوه غلامونه، د زید غلام و زیدن د زید غلام. او که زه ووایم چې یاره د زید دوه غلامان نو بیا به داسې کې غلامانی، د غلام تثنیه راځي غلامانی. او خدا غلامانی چې کله اوس مضاف کې کنه زید طرف ته غلامانی زیدین به بیا نه وي. ٹھیک شو. د دې غلامانی دا نون به ختم کی، دا ځکه تثنیه ده نو تثنیه نون مضاف نشي کېدی. ٹھیک شو. او بل دغه شان ګورئ که کتاب دی، کتاب نو کتاب چې دی د تثنیه راځي کتابانی. اوس که دا کتابانی مضاف دا د الله طرف ته مضاف الیه کې د الله مضاف الیه لپاره دا مضاف کې کنه نو ګورئ کتابان الله به نه وي، د دې نه به دا نون ختم کې د تثنیه، ځکه تثنیه نون
دا په مضاف نشي راتلی نو دا به کتاب الله کتاب الله دا الله دوه کتابونه ٹھیک شوه اوس رسول الله رسول مضاف الله مضاف الیه مضاف مضاف الیه دا د جملې یو جز جوړیږي په حقیقت کې د مضاف الیه نه مخکې په حقیقت کې د مضاف الیه نه مخکې دا مې دوه ځل مخکې لیکلی په حقیقت کې د مضاف الیه نه مخکې لام جاره پټ وي په حقیقت کې د مضاف الیه نه مخکې لام جاره پټ وي او تقدیري عبارت داسې وي غلام لزیدن ٹھیک شوه غلام لزیدن اوس موږ لا راکړي دي د اسم مصدر مثالونه د مثالونو ترکیب لکه اعجب فعل په دې کې دا نون وقایه دا یا ضمیر منصوب متصل مفعول به مضروب دا ضرب مصدر مضاف او دا زید لفظا مجرور مضاف الیه ٹھیک شو او دا عمرن د دې مصدر د ضربون مصدر مضاف مفعول ٹھیک شو نو دا ضرب مصدر مضاف د خپل مضاف الیه او مفعول به سره دا جمله دا شبه جمله شو شبه جمله فاعل شو نو اعجب فعل د خپل فاعل او د دې مفعول سره جمله فعلیه خبریه شو ٹھیک شو د قشن د اعجب فعل دا نون وقایه دا یا ضمیر منصوب متصل محلا مفعول دا قیام اسم مصدر مضاف او دا زید ورلا مضاف الیه دا ورلا لفظا مجرور مضاف الیه او محلا مرفوع فاعل ٹھیک شو نو اسم مصدر د خپل مضاف د خپل زیدین محلا لفظا مجرور مضاف الیه او محلا فاعل سره دا د دې اعجب فعل لپاره فاعل شو اعجب فعل د خپل فاعل او مفعول سره دا جمله فعلیه خبریه شو خجی اوس د مضاف الیه ترکیب دا غلام مضاف او دا زید مضاف الیه دا مضاف الیه جمله دا مرکب اضافي دا د جملې یو جز جوړیږي کتاب مضاف الله مضاف الیه دا مضاف الیه مرکب اضافي دا د جملې یو جز جوړیږي رسول مضاف الله مضاف الیه دا مضاف الیه مرکب اضافي د جملې یو جز جوړیږي نو دا زمونږه د اسم مصدر او د اسم مضاف باسو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام